چې مور ټیک ټاک کوي او هغه د انډیا ډرامې ګوري، هغه په جیو نیوز باندې او په اے آر واي نیوز باندې ټوله ورځ ډرامه ګوري او خپل وړوکی ماشوم په موبایل باندې کلاري، نو د هغه بچي به څه تربیت وشي؟ عمران خان هغه ونیسلی شو، هغه جیل ته شو، د هغې نه یو د سمپتي په بنیاد باندې په هغې پسې خلک ورپسې شو او خلکو وایي چې به دا ووټ د عمران خان رهایي له ورکومه. بېنظیره هغه شهیده شوه، نو د زرداري غونډه د سمپتي په بنیاد خلکو صدر کړ د پی ټی آی. نو په 2021 کې بلدیاتو کې د هغې نښه چا نه اخسته. چاهتے ہوئے یا نه چاهتے ہوئے مونږ به مني، مونږ به اکسپټ کوي، جماعت اسلامي به ګڼي. پرایویټ سکول په کال کې 15 پیرې خپل بچي ته کورس ختموي، سرکاري سکول یو پیر هم نه ختموي. पेस फाइबर से मेरी क्लास कभी मिस नहीं होती. आमिर इसहाक काजी ने कमाल कर दिया. पेस फाइबर की वजह से अब मेरा बिजनेस तेज चल रहा है. आमिर इशाक काजी का बहुत शुक्रिया जिसने हमारे गांव को प्रमोट किया. अब कटलंग में भी तेज तरीन इंटरनेट. वाह आमिर इसहाक, काजी यू आर ब्यूटी. امتیاز به راځو سیاسي اړخ ته. تاسو خو پکې ټچ ورکړه چې نایب ناظم هم تاسو پاتې شوي یې. صوبایي الیکشن تاسو لړاو کړی دی، په سټیج باندې تاسو ودرېږئ، ستاسو د سپیچ هغه انداز هغه منفرد دی، بدل دی. تاسو په یو ټیکنیکل یا د یو ماشوم یا د علاقې په مسایلو باندې تاسو همیشه راغلي، خو هغه مسایل نه چې کوم لښتې کوسان، هغه مسایل نه د یو سټوډنټ په لایف په جوړېدو، د ینګ جنریشن په لایف په جوړېدو، په دې همیشه تاسو خبرې کوي. خو د هغې باوجود د دې علاقې ینګ جنریشن چې دی هغه ستاسو هغه خبرو ته هغه رنګې توجه ورنه کړله، عمل یې پرې ونه کړو، مایوسه شوي یې چې یاره زه څه وامه، زه د دوی د مستقبل لپاره خبرې کومه او کېږي څه. دا خو څنګه چې تاسو خبره وکړه، موږ صوبایي الیکشن ما وکړو، پارټۍ جماعت اسلامي په ما اعتماد وکړو، خپل ورکر اعتماد وکړو، خپل رکن. موږ الیکشن وکړو ډېر جاندار الحمدلله، او دا زموږ دپاره یو ډېر لوی چیلنج و چې جماعت اسلامي دی په دې PK54 باندې یو داسې الیکشن وکړي چې خلک ترې په سیاسي طاقتونو کې شمار کړي. او د هغې وجه دا وه چې جماعت اسلامي د MMA په ادوارو کې دا حلقه JUI ته ورکړې وه. په دې وجه باندې د جماعت اسلامي کارکن دلته کې د نش مناسب و. دلته کې د جماعت اسلامي تنظیم انتهایی کمزور و. دلته کې چونکې خلکو د سره ترازو پیژندو نه، خلکو د مولیانو په نوم باندې بس د یو پارټي پیژندلی چې دا جماعت اسلامي او جمعیت جدا جدا نه دي، بس دا مولیان دي، د ټولو کتاب نښه ده. بیا خلکو وایي چې بی د تلې واله پکې هم د جماعت اسلامي ځان ته وایي، یو موږ ساده خلک دی، نو دا مولیان دي، خو دا څنګه چل دی، دا خو دا کتاب. نو مونږ د MMA د جماعت اسلامي ډېره زیاته خرابه کړې وه په دې حلقه باندې. نو مونږ چې کله دلته الیکشن کوو، دلته مونږ 47 ورځې صرف کمپین کړی دی. په 47 ورځو کې په 182 حجرو باندې مونږ واړه غټ میټینګز کړي دي، کارنر میټینګز لوی واړه ټول. مونږ به یې کې ډېر شمولیتونه هم کړي دي. زموږ سره د مختلفو پارټو یوت هغه ملګری شوی دی، مشرانو په مونږ باندې ملګرتیا زموږ سره کړی، اعتماد یې کړی دی. مونږ ډېر مطمئن یو، زه مایوسه نه یم. کوم حده پورې چې تاسو خبره وکړه چې تاسو یو جاندار ویژن خلکو ته مخې ته کېښودو، په ښه انداز مو کېښودو، ښه سپیچ مو کو منفرد انداز سره، نو د کریډټ خو ټول جماعت اسلامي ته، د جماعت اسلامي تربیت ته ځي. اوس خلک زموږ سره په دې خبره ولې ملګري نه شو؟ د هغې وجه هم دا وه چې کله د ډېرو زیاتو کلونو داسې په یو حلقه کې یو پارټي د هغې سیاسي مومنټ کمزوري یا نه یا کمی، یا په الیکشنونو کې د هغې خپله انتخابي نشان هلته متعارف نه کي، تنظیم یې نه یا کمزوري، او بیا ته بالکل په عین موقع باندې میدان ته شي، نو بیا هغه خپله خبره خلکو ته رسول او خپل ځان هلته متعارف کول، دا ځان له یو ډېر لوی چیلنج الیکشن ګټل خو ډېره غټه خبرې. د هغې باوجود زموږ دلته 4م پوزیشن دی او مونږ ښه ډېر ووټ اخیستی دی. د هر 119 پولنګ سټیشنې دي او 399 پولنګ بوتس دي. زمونږ په هر ایجنټ ناستو، په هر ځای کې زمونږ کیمپ و، د هر ځای نه مونږ له یو ووټ راغلی دی یا 10 راغلی دی یا 100 راغلی دی. مونږ له ووټ راغلی دی او د هر کلي کې زمونږ کارکن الحمدلله جوړ شوی دی. او که څوک مطلب چاہتے ہوئے
یا نه چاہتے ہوئے مونږ به مني مونږ به اکسپټ کوي جماعت اسلامي به غني چې دلته یو سیاسي طاقت دا دلته شته نو مونږ نه یو مایوسه دغه خبره ده چې مونږ ډیر لیټ میدان ته شوي په دغه الیکشن کې ان شاء الله بیا اعتماد وکړو امتیاز علي شان ننګیال به آینده چې پارټي کلم په ما اعتماد کوي او زما کارکون ما غواړي چې امتیاز ننګیال د زمونږ امیدواري نو زه به په هر الیکشن کې ان شاء الله په میدان یم او چې ورځ تیریږي نو حوصله زما ځوانیږي او بالکل مایوسه نه یم او ډېر روښانه مستقبل ان شاء الله وینم همیشه د کارډنګ په مسایلو باندې تاسو आवाज اوچت کړی دی الحمدلله سیاسي دغه نه علاوه تاسو د کارډنګ کې چې کله هم داسې څه ایشو راغلی ده مسله راغلی ده نو په هغې کې امتیاز علي شاه ننګیال سره د خپل ټیم سره د مشرانو سره د خپلو کشرانو سره صف اول کې جنګېدلی دی بالکل خو هغه شانتي پذیری نه میلاویږي عوامو کې جذبه نشته دی عوام څه وجه ده لکه موږ ګورو چې دا خبرې چې کمې کېږي د دې یو وجه خو ما بیان کړه چې دغه وجه وه دویمه وجه زه دا ګڼم چې زمونږ د دې پاکستان چې کوم عوام دی نو دا جذباتي خلک دی دی شخصیت پرست دي او بل دی د سمپتی په عنصر باندې هم اکثر په یو طرف باندې ځي لکه مثال په طور په 2008 کې بېنظیر هغه شهید شوه نو د زرداری غونډه کې سړی د سمپتی په بنیاد خلکو صدر کړ بیا په 2021 کې د موجوده د چا چې دلته حکومت د پی ټی آی نو په 2021 په بلدیاتو کې د هغې نښه چا نه اخسته ولې ځکه چې د هغې د تېر شوي دوو حکومتونو بدترینه کارکردګي وه هغې د چا د کارکردګۍ په بنیاد ووټ نه دی ورکړی خو چې کله د هغې لیډر عمران خان هغه ونیسلی شو هغه جیل ته شو د هغې نه یو د سمپتی په بنیاد باندې په هغې پسې خلک ورپسې شو او خلکو وی چې بهی دا ووټ د عمران خان رهایۍ له ورکومه نو هغه ووټ چې کوم دی نو هغه غونډ په یو طرف باندې روان شو نو زمونږ د خلکو کمی دا دی چې دی جذباتي خلک دی په سوچ فیصله نه کوي په میرټ باندې فیصله نه کوي د ایبیلیټي په بنیاد فیصله نه کوي د صلاحیت په بنیاد فیصله نه کوي دی د سمپتی او د جذباتو په بنیاد بس په یو طرف باندې رواني بیا راځو پرایویټ سکول طرف ته چونکې تاسو خپل هم سکول دی زمونږ سکولونه چې دي دا د نمبرو په دوړ کې دي مونږه بورډو لګولی زما کالج زما سکول دومره نمبر یې واخیستې په پرایویټ سکولونو باندې دا نیوکې کېږي چې دوی د بورډه پورې رسي دوی د هر ځای پورې رسي خو دوی دا کوشش کوي چې زمونږ نمبر یې چې دي نو دا زمونږ ماشوم چې دی په ټاپ راشي دې کې حقیقت څومره دی زه خو دا ګڼم چې دا یو نیگیټیو پریجوډیس ډیولپ شوی دی دا یو د خلکو په ذهن کې یو غلط کنسپټ د پرایویټ سکولز په باره کې ډیولپ شوی د هغې وجه دا ده چې زه به حیثیت پرنسپل د خپل یو سکول زما سکول دا پیره سرکاري سکول کې حال او زه په خپله باندې هلته نه یم تللی ټیک شوه هلته کې د سرکاري او د پرایویټ دوه حال سرکاري حال ته چې کوم دی نو ډېر څه اویلیبل و پرایویټ حال ته هېڅ قسمه څه سهولت نه و ګوره پرایویټ سکول محنت کوي پرایویټ سکول په کال کې 15 پیرې خپل بچي ته کورس ختموي سرکاري سکول یو پیر هم نه ختموي دا یو حقیقت دی که نه نو خلک ته وګوري خپل بچي نه یې تپوس وکړي په سرکاري سکول کې چې د چا بچی دی تا ته 15 پیرې کورس ختمیږي په د پرایویټ سکول د بچي نه یې تپوس وکړي چې د په کال کې 100 پیرې دا کورس ختمیږي ګوره مونږ سیکنډ شفټ چلو مونږ چوټي کمه کوزه ورکو 9-10 ماشوم له مونږ 8 پیرې په تیر شوي کال کې د خپل 9th او د 10th ماشومانو نه د بورډ په طرز باندې اگزام اغسته دي مونږ محنت کوو دا هسې خبره ده پروګرام اوږدېږي خو پرون ما دا یو سوال په یو مشر باندې کړی په تاسو باندې کوم قابلیت څه شی دی جو پرایویټ سکول پرنسپل او ستاسو لپاره قابلیت ضرورت دی او که نمبر ضرورت قابلیت ضرورت دی د ماشوم کنسپټ کلیر کول غواړي ځکه چې را روان وخت کې د ماشوم په ژوند کې څومره ایگزامز دي کمپیټیټیو ایگزامز دي ای ټایم ډیکیټ هر یو چیز نو دا هغه به چې د کنسپټ کلیري
د بیک ګراوند سټډي هغه سترانګي نو دی به هغه ټیسټ هم پاس کی. او اوس خو چې کوم پیپر جوړیږي د بورډ کې د 9th او د 10th لپاره نو هغه هم کنسپچوال بیس جوړیږي. امتیاز علي شاه ننګیال خپل باندې پرنسپل دی. نن سبا زمونږ چې څومره ینګ جنریشن دی چې ماشوم راځي په هغوی کې د مشر او د کشر هغه ادب هغه تمیز ختم دی. سکول کې آیا اول به زه د خپل ګورنمنټ سکول نه ما تعلیم کړی دی چې کوم ماحول به موږ ته هلته کې میلاوېده هغه نن نشته دی. موږ چې به د کلي په کوڅه کې چېرته لرې خپل استاد ولیده نو موږ به د دومره به موږ د پلار یا مشر ورور نه اورېدو چې څومره موږ د استاد. تاسو دا ډېر غټ سوال وکړو. زه لومبۍ خبره خو دا کوم چې د ماشوم د تربیت ذمواري صرف په سکول ورچول نه دي پکار. د ماشوم په تربیت کې د ټولو نه بنیادي کردار د مور دی. ټیک شو جی. او تربیت د ماشوم یو داسې څیز دی چې دا د پوره معاشرې د ماحول د سکول د جومات د مور د پلار او د کور د ماحول او د کوڅې د ماحول دا د دې ټولو مشترکه کار دی. یو خو یو ډیره بده خبره چې په معاشره کې نن سبا روانه د حجره کنسپټ ختم شو. کمپلیټ ختم دی. مخکې به ستاسو په دور کې به ډېر بیا ستاسو نه زموږ په دور کې هم څه ګزاره کوله چې کله موږ ماشومان وو. اوس خو ورو حجره کې ناسته مکمل ختمه شوه، حجرې ختمې شوې. نو په حجره کې چې به کله مشران ناستو نو کشران به خپو ته ناستو یا به چې کوم دی د ډېر ادب نه ولاړو او مشرانو به میلمه ټریټ کو، خبرې به یې کولې، جرګه به یې کوله، مرکه به یې کوله، کشرانو به غار څه اورېدل او هغه به یې زده کول. نو یک نمبر خبره خو دا ده چې هغه څیز ختم شو. دویم نمبر خبره دا ده چې څنګه ما وویل چې بنیادي دا د مور غېږه ده. مخکې به میندې چې کومې وي نو هغه به ډېرې زیاتې دینداره به وي، قرآن خانه به وي او انتهایی مؤدب به وي. اوس خو ټیک ټاکرانې دي. اوس خو چې مور ټیک ټاک کوي او هغه د انډیا ډرامې ګوري، هغه په جیو نیوز باندې او په ایر واي نیوز باندې ټوله ورځ ډرامه ګوري او خپل وړوکي ماشوم په موبایل باندې کلاروي. نو د هغې بچي به څه تربیت وشي؟ یو د شاه ننګیال سهار اسمبلی کې ودرېدلی دی او خپل ماشومانو ته ما خپل ماشوم ته موږ به یو سپیچ کې د په هفته کې یا داسې به 2 ورځې په هفته کې هیډ ماسټر کله به یو ټیچر هغه به ودرېد هغه په یو دغه باندې په اخلاقیاتو په مختلف زمونږ مختلف ټاپکس خپل ټیچرز له ورکوو په هغې باندې ماشوم ته خبره کوي د تربیت په حواله. خو دا نورې غټې خبرې خو پرېږده که نه. مونږ خپل ماشوم ته ما د پخیر علي چلم ورته ما ښودلی دی چې د مشر سره به څنګه میلاوېږي، لاس په ورسره څنګه میلاوې. ما د خپل سکول فیمیل سټوډنټس ته دا طریقه او خبره هم کړې ده او ښودلې ده چې کله ستا کره د تره زوی او د ماما زوی راشي نو ته به څه کوې؟ د هغه سره به لاس میلاوې جایز دي یا ناجایزه دي که نه نه به میلاوې. دکه څیز به دې ماشوم ته هم تر دکه ځای پورې زه تللی یم د خپلو وړو سره. زبردست. نو دا زمونږ ذمواري مونږ خپلې ګڼو، خو مونږ دا وایو چې دا صرف زمونږ ذمواري نه. لکه والدین خو ستاسو په سر راکړي چې لکه تاسو تار څخه یې. والدینو ته خو دا پته هم نه چې زما بچی په کوم کلاس کې هغه غریب خو ټوله ورځ د رزق په ګټلو پسې وروکي. اخري سوال دی، پروګرام ډېر زیات وګرځ شو. اخري سوال کارتنګ زمونږ یو ډېر ښکلی په ډېر غټ نوم یادېده، خو د موجوده جدید دور جدید ټیکنالوژي زمونږ هغه پښتو څومره ډیمیج کړه، زمونږ هغه کلچر څومره ډیمیج کړه، څومره نقصانات مونږ ته میلاو شو، څومره مونږ ایڈوانس شو. شاعر وی کہ نہیں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو مٹا دیتے ہیں آلات. نو چې څومره جدید دور راغلی دی د هغې مونږ غلط استعمال کو او د هغې جدیدیت په وجه او د ټیکنالوژي په وجه باندې مونږ د یو بل نه هم لرې شو، د خپلو خلکو نه هم لرې شو. مونږ کې دنیا پرستي ماده پرستي هم راله. خو زه بیا دا خبره کوم چې د نوي نسل نه حجره ختمه شوه. نو چې حجره ختمه شوه جرګه هم ختمه شوه. نوی نسل نه په حجره پوهېږي نه په جرګه پوهېږي او دا یو ډېر لوی زوال شروع دی، یو ډېره لوی علمیه ده. د ایټم بم نه هم خطرناکه خبره دا ده چې زموږ نه روایات، زموږ نه خپل رسم رواج، زموږ نه خپله پښتو، زموږ نه خپل کلتور او زموږ نه خپل کلچرل ټریټس دا زموږ نه هېرېږي ورځ په ورځ او د دې نه مونږ په بل طرف روان یو. مونږ هغې ته د پرسوده نظام په نظر باندې زموږ نوې جنریشن ګوري او دا زموږ د تباهۍ او د بربادۍ باعث دي. ډېره مننه د وخت راکولو امتیاز علي شاه ننګیال. خبرې خو داسې ډېرې دي او ډېر سوالات داسې دي چې په هغه په ذهن کې په دماغو کې مې پاتې شولې چې یاره په دې باندې سره خبره وکړم. خو پروګرام ډېر اوږد شو او الله دې دوی له ژوند ورکړي.
ان شاء الله تعالی غاهه به مونږه د دوی په لایف باندې د دوی په سټرګل باندې زموږ د پروګرام مقصد دا چې ما امتیاز علي شاه ننګیال په الیکشن کې اوریدل دوی چې به د دې علاقې د ځوان لپاره کم سوچ لري او د هغوی د دوی چې کوم ارادې وي نو هغه سپیچ چې به وکړو نو ما به وي چېرې که دا سپیچ زموږ د ینګ جنریشن واورېد نو امید لرم چې هغه به د دې فالو کوي خو هغه شانتې ریزلټ چې دی نو هغه ما ونه لیدل دغه فیصله زه په تاسو باندې پرېږدم د دولخان اجازت غواړم د الله په امان